سلام علیکم. څه وجه ده چې انسان ته ستن ولګېږي او خپې کار پرېږدي معذوره شي؟ اکثر خلک خو یې په دې ورواړي چې بس ته به کې وله ډاکټر ستن ووهله. ډېرې وجې دي، موږ ګورو د دې چې مین ریزن څه دي. نو اکثر خو داسې وي چې وایرل انفیکشن دی، مطلب وایرس والا بیمارۍ دي. هغه بیمارۍ لکه زکام ډېر قسمونه دي، هغه نیورایټس کوي. نیورایټس مطلب کوم چې رګونه دي هغې انفلمیشن وکړي، هغې د وجې نه خپې او رګونه چې څومره وي کمزوري کېږي. خو ډاکټرو ته ستن ولګوي هغې سره ټیټ شي. کله کله خو داسې وي او کله داسې وي چې یو ډاکټر انټرین وي، مطلب یو کس وي، نرس وي یا ډاکټر وي، هغوی پریکټس نه وي په دې کې چې ستن څنګه لګي. نو ډیلټاین مسل کوم مسل چې دی موږ پکې روټین سره ستنې لګوو مټ کې، هغې په ځای مخکې وروسته شي دي، یا چې دی ګلوډ مسل ورته وایي کوناټي باندې مسل یې هغې کې لګي، هغه غلط ولګي. هغې د وجې نه هم بیا دا مسله کیدای شي چې ځای خراب شي او ستنه خپې کار پرېږدي. خو مین ریزن د دې چې کله دلته یو رګ دی هغې ته وایي شیاټک نرو، هغه چې کله ولګېږي معمولي شیان ډیمیج شو، بس کس به معمولي شیان خپې کې نقصان نه ځي، ځان پسې بې رخکي، خپه به خامخا معذوره کېږي. خو که چېرته ډېر زیات هغه ولګېدلو هغه د ډاکټر غلطۍ کیدای شي، ځکه چې ډاکټر انټرین وي یا نرس، هر چا باندې ستن وال چې څوک نه پوهېږي او ستن پرې ولګي دا به ضرور دا مسله کوي. هغه ځای ولګېدو رګ یې دغه کوم چې دا شیاټک نرو دی هغه ډېر زیات ډیمیج کړو، بس خراب یې کړو، هغې چانس نشته بیا چې روغ شي، بس هغه به بیا پرمننټ همیشه دپاره معذوره وي. خو هغه بیا معلوم ځای دی چې هلته ستن نه لګي، هغه ډېر چې څوک پوهېږي هغې ځای هغلته کله هم ستن نه لګوي، هغه ډېر محفوظ ځای دی بیا. نو بله مسله خو داسې وي کله کله یو بیماري ده هغې ته وایي نکولس سینډروم، لکه یو کس ښه نارمل ډاکټر خو پوهه دی ښه صحیح ستن یې ولګوله، خو هغه ځای خراب شو، دانه شو او غټه مسله دې کس ته جوړه شوه، خپې خرابه شوه، نو هغې خو بیا څه مسله شته نه، ځکه چې ډاکټر ته هم څه ګناه نه وي، د هغې بدن ورسره ریاکشن وکړو. بل ځینې خلک به تاسو داسې کتلي وي چې ماشوم وي هغې له ستنې ډېرې زیاتې لګوي، خاص کر کال عمرۍ هغوی له ډېرې زیاتې ستنې لګوي. نو هغې کې هم دا چانس ډېر زیات وي چې د هغې دا کوناټۍ خراب شي، ځکه چې هغې د مسل ګروت کې وي، مسل یې جوړېږي ورو تر ورو او دې ورته بار بار ستنې لګوي، لکه کال نه کم عمر یې ډېرې ستنې ورته لګوي. ځینې خلک چې ستنې ورته ولګېږي هغوی بار بار بیا دغه ځای ډېر زیات سولوي، ډېر زیاتې سولوي، دغه نه وي په کار. کم از کم چې معمولي شیان که سولوي نه چې پرېشر غوندې پرې راولي په هغه انجکشن ځای باندې چې وینه بنده کړي بس. بله مسله دا ده چې یو کال عمره ماشوم ته نه وي په کار ډېر چې ستنې ولګول شي.